سهار مانځه لپاره تاسو ته اسانه طریقه ښیم. تانوي صاحب رحمت الله علیه خپل کتاب کې یوه خبره لیکلې ده چې یو سړی پړه کیدی چېرې سهار مانځه له پاڅېدی خو دی پاڅېدی نه شي، نو وایي کله کله د شپې سړی به د خوب کې رایخېږي، ځکه داسې به ډېر کم کسان دي چې ماسپښین ویده شي او سهار څوک ورته آواز وکړي په هغه ټایم دی راپاڅي. نور اکثر ګنټه بعد 2 ګنټې بعد 3 ګنټې بعد خامخا سترګې غړېږي، نو کم ټایم چې موږ د شپې سترګې وغړېدې دا سړی د زړه دعا وکړي یا الله پاکه ماته د مانځه توفیق سهار راکړي، نو خامخا به د مانځه له پاڅي، الله به د ده د پاڅېدو څه انتظام جوړ کړي، دی به بیا مانځه ته په خپله باندې پاڅي. نو موږ کوشش کوو د ماسپښین سملاستو سره دې دا دعا کوو یا الله پاکه مونځ یو ډېر لوی عمل دی، خدای زمانه مونځ مو پاتې کړي، ځکه حدیث مبارک کې راځي نبي اسلام فرمایي کله چې یو سړی ماسپښین مونځ وکړي د ده په عملنامه کې د نیمې شپې د عبادت ثواب ولیکلی شي، او کله چې دی سهار مانځه له پاڅي د ده په عملنامه کې د ټولې شپې د عبادت ثواب ولیکلی شي. اوس اسلام ډېر اسان دی، دین زموږ ډېر اسان دی، خو موږ ځان ته ګران کړی. نو موږ تاسو ټول دې انشاءالله د دې خبرې کوشش شروع کړو چې نن نه بعد به انشاءالله 5 وخته مانځه اهتمام کوو. ټیک ده که نه ده خیر سره